نن خو ته وزیر اعلی دا تکبر او دا ستا د انداز او ته چې په کومه طریقه روانې انسانه جزره سبا به بیا په منټه کې د ټماټرو ګاډۍ ته ولاړې او خپل وزیر اعلی نو د پردو کارونه ولې کې سترګې دې پردی کړي دي دا ماسخوتن او د ماښام لمونځ او د سهار لمونځ په کور کې کوم او زما دغه ورونه د افغانستان نه راغلل د خپلې خور تپوس او د خور په تپوس کې 15 شهیدان کړل نو دا چې لا خور نه وي چې څه چل وایي چې په اسلام آباد کې وایي چې اختر دی نو په ملاکنډ ډیویژن او خصوصا په سوات کې وایي اختر دی او د ریاست سره د مینې دا انتها ده چې د بجلی او د ګیس بل راشي که په کور کې نارینه نه وي په کور کې ځوان نه وي نو زنانه د بجلی بل په لاس کې نیولی او په کور کې برنډې لځي او غولې لځي هله سبانۍ اخرنی تاریخ دی چې نن ریاست ته بل جمع کړو خو د افسوس خبره دا ده چې څومره موږ په ریاست مین یو څومره په دې خاوره او په دې وطن مین یو څومره په خپل فوج او په پولیس مین یو څومره په خپلو ادارو مین یو امرامه تکالیف د هغې نه زیاتې سختې لکه په 2008 کې تا اپریشن وکړو او 3-4 قسمه اپریشنې دې وکړې او په میلیونو ډالرې خرچه په هغې وشوه او 1000 مړي په هغې کې وشول او تا دنیا له باور ورکړو تا دنیا ته د میډیا په ذریعه ووې چې په سوات کې مې داسې امن راوست چې د دنیا یو طاقت په سوات کې بدامني نشي راوستی نن ترو پراپر چینل 500 کسان راغلل زما ریاستي ادارې ولیدې ترو پراپر چینل سره د اسلحو سره د ټوپکو سره د بمانو او زما د وطن یو غړی زما د وطن یو مشر یو عزتمن مشر چې ډاکټر نجیب په خپل کتاب کې لیکلي دي د خپل وطن ازمري مو وجدل کېږي د ګاونډي کلي لیوګان به ومات نن ادریس خان ګناه سم کور یې جوړو د کور تماشې لتلو بیا د هغه سره د چاپ غریبانان جاډیمار مزدوران بیا د هغه سره زما د وطن پولیس ډپارټمنټونه هغه غریب بمي چاودنه کې هغه والوځول هغه شهید کو او په کوم ورځو کې په 2022 کې دنیا سپوږمۍ ته وختل د جوار نن پر نوې نوې تجربې کوي او زه نن د خپل ریاست نامه ووایم دا څومره د بدبختۍ خبره ده دا څومره د افسوس خبره ده زما دورونه شهیدان شو ما خپل دورونه په مینو کې لږ اوچت کړي نن زما مور فضل حیات چټان یادوي نن زما مور سکندر حیات چټان یادوي نن زما وراره خپل پلار یادوي نن زما خور خپل ورور یادوي نن زما سپین ږیری پلار خپل بچي یادوي او نن ته په ما پسې دهشتګرد رالېږي او بیا کور په کور ټلیفون کوي چې ما له 2 کروڑ روپۍ راکړه دا څومره د افسوس خبره ده او حکومت دا قسم حکومت ناست دی په صوبه کې چې کوربه امن راولي د میلمه د عزت لپاره دا اولنۍ پیره ده چې میلمه امن راوسته او کوربه په قرار راغلی لکه ته خپل وزیر اعلی نو ته د دې لپاره خلکو منتخب کړې چې ته په سوات کې دماکې جوړې دي قتل و غارت جوړ دی ستا په ابایي علاقه کې ستا په تحصیل کې ستا په کوم غر کې چې تا 3 بنګلې شروع کړي په هغه غر کې ناست دي او هغه تا ته سوال جواب کوي زه ماسخوتن او د ماښام لمونځ او د سهار لمونځ په کور کې کوم او زما دغه ورونه د افغانستان نه راغلل د خپلې خور تپوس او د خور په تپوس کې 15 شهیدان کړل نو دا چې لا خور نه وي چې څه چل وایي دا خو ډېره د افسوس خبره ده بیا هم زما سره ظلم کې هم زیاتې کې زمونږ په اسلام آباد کې د امن دپاره مونږ یو احتجاج کړی سواتیانو نو ما وی دلته په 2 بجې د شپې پته نه لګي چې دا ورځ ده او که شپه ده او په سوات کې چې مازدیګر شي نو باید خوف او هراس پیلاو شي دهشت او وحشت پیلاو شي د هرې مور سره کوي چې بچی دران نو که دا سوات د ریاست پاکستان سره نه خو موږ جدا کوي چې خلک په ټوپک راوالي خپل حفاظت په خپله کوي او که د دې ریاست ذمواري او عیني ذمواري زما چې مال امن ستا د شهریانو ستا د سټیزن د جان و مال عزت ابرو حفاظت پتا فرض دی نو کم حفاظت چې ته د پنجابي کې کم حفاظت چې ته د اسلام آباد کې هغه حفاظت د سوات په بچي باندې دی د سوات په سپین ږیري دی د سوات په جومات هم دی او د سوات په مدرسه هم دی وایي پخوا به خان وجلم اوس مې ملا وجنم دا شعر دی قومي او خبره ده په کېږو به نه پخوا به خان وجلم اوس مې ملا وجنې او بوټ او پټکي راته سلا کړې ده
چې بوټ په خپلو کې یو شی دی او چې پټکې واچوي بل شی دی. د افسوس خبره دا ده بیا راته په صوبه کې داسې یو بې شرمه بې عزته سړی کېنولی دی چې هغه بابک صاحب د امن خبره کوي، د دې صوبې د پرمختګ خبره کوي، د دې د ترقۍ خبره کوي، د دې د آئیني اختیار خبره کوي، او هغه سپی کېنولی دی یو امپورټډ منسټر دی. هغه بله ورځ وایي بابک دا څوک دی بابک، زه خو دا نه پېژنم. او وایي که ستا ډېر ضرورت دي ته د کوره راوځې نو چې زه کور قدر وکړم. نو چېرته کوتیلال او چېرته لال د بدخشان، چېرته بابک او چېرته تیار. دا څومره د افسوس خبره ده. د هغه د لیول سړی دی، د زړه د درد نه به نغمې د انقلاب جوړوم، د دې شعرونه او کیسونه به کتاب جوړوم، خلالوي چې مې په پټه خوله او په بشو جاړو، دغه پنجاب ته به د خپل ځان قصاب جوړوم. یو د موټروې خبره ده، دا ولس راټول شوی دی. محمود خان صاحب ته مونږ خواست کړو ته زموږ وزیر اعلی او د قوم در باندې اعتماد کړی دی، سره سره زموږ د نورو ملګرو مرګتیا کړې وه، راوستی یې بهرحال د هغو نه خو لیوني سپي جوړ شو، سبا خپل مالکان چیچي. خو یو خبره واوره ګورې، نن خو ته وزیر اعلی دا تکبر او دا ستا د انداز او ته چې په کومه طریقه روان یې انسان عجزه دی. سبا به بیا په مټه کې د ټماټرو ګاډۍ ته ولاړې نو دا ولس ګورې د چا دا ځمکې چې دي ونې دا لږې لږې ځمکې دي اګریکلچر لینډ دی، دا د فصلونو ځمکې دي. سوات چې دی نو دا د قدرتي نعمتونو نه مالامال علاقه ده، صرف ځمکه پاتې ده د غنمو د الوچو د شلتالانو باغونه دي. نو تا ته څه تکلیف دی؟ ته خو مشر یې، د مشر مثال خو د مور پلار دی او خپل وزیر اعلی نو د پردو کارونه ولې کې سترګې دې پردی کړي دي. مهرباني وکړه د دې قوم سره کښېنه او دا روډ چې دی دا د سیند په غاړه کې توریزم هب به جوړ شي، ریونیو به جنریټ شي، خلکو ته به جاب اپرچونټي میلاو شي، ځوان کل چې دی هغه به مطلب په نوکرو ولګي، په روزګار ولګي. نو ته خو الټا دهشتګردي پروموټ کې، ته خو د دې ځای لنډلاړ زمیندار د هغه نسل تباه کې، دغلته چې کوم دهقانان دي د هغه رزق او معاشي دغه تباه کې. ته ولې دلته سوات د پښتنو نه ځمکې رسېږي؟ مهرباني وکړه کښېنه ورسره په دې کې هېڅ بدیت نشته. ستا تکبر او لوی موږ منو، خو سبا به بیا د مټې په چوک کې ولاړ یا به دې ور راوځي. ناست نه چې زما د ارمونه در باندې د کاڼي او یا څه د کمر ګزارو کې بیا خپئ. نو مهرباني وکړه ګدامونه مه خپروه، راشه او پرېږده. دا سیاسي خبره نه ده، دا قومي خبره ده، دا د دې خاورې خبره ده، د سوات د بقا خبره ده. لہذا ته د دوی سره رابطه وکړه، دا ستا کشران دي، دا ستا ولس دی، ستا وطن دی. نو خپل وزیر اعلی جوړ شه، سترګې مه پردی کوه.